زمنګ آینده نسل نوجوانان والله جی سے مال جړه راځي زما زړه درد کوي زه چې د نوجوانانو ته ګورم زما زړه درد کوي زمنګ دا نوجوانان کم طرف ته روان دي زمنګ دا جنکۍ دا چې پیغلی شي دا کم طرف ته روان دي دا څه سوچ لري تمام محترمو یو پلان راغی یره جی مولانا صاحب زما لور ډیره تعلیمي یافته و ډیره تکړه و ډیره قابله و او زما لور چې کومه ده نو د 100 نه 0 ته راغلی دومره کمزوري شوي دومره شکایتونه د استادانو د طرف نه دا څه وجه کېدی شي سحر دی جادو دی نظر دی دا څه مسله ده مولانا صاحب ته وفرمایل د دې لور د کمرې تالاشي دی واخلا د دې لور د کمرې تالاشي دی واخلا اجي سه محترم چې کله د خپل لور د کمرې تالاشي اخلي چې په کم بیٹ کې به دا لور سملا سیدا داغي بیٹ دلاندې د توشک او د بالغ دلاندې دوه ګوتې موبایل راووتو چې پاغي کې د دنیا می سجونه دي زنانا د شپې یوي دوه درو پوری کړو ټول ژوندۍ ټول وخت پاغه می سجونو کې برباد کړو ها تب په هاستلو کې بچي چې کم دي سچلې زما بچي په هاستل کې پروت دي تعلیم حاصلې تعلیم خاوري به تعلیم حاصل کی خاوري به تعلیم حاصل کی یو طرف ته ولا تپنه ور کړي او بل طرف ته د هاستلو او د سکولونو او د یونیورسيټي او د کالجونو دا میکس ماحول بالکل وستا بچی نه انجینیر جوړيږي پایلټ به جوړيږي ستا بچي به دومره قابلیږي کنه دغه زهرونه بستا بچي څوک بچ کی دغه زهرونه تمام محترم پسترګو سره تصویر واخیستل شي ټیک شو کله اکثر خلک تاسو کې راځي به اختیار زمونږ پنا محرم زنانو سترګې ولګي نو آیا پدې منګو ننګاریږو نه بے اختیار غیر اختیاری چې کومې خبرې دي مثلا رواني اچانک په یو نامحرم زنانا یا د زنانو یو نامحرم سړي باندې نظر ولګید نو پدې باندې سپکړ دکړ نشتا پدې سپکړ دکړ نشتا اوس تا پته ولګید چې نامحرم سړی دی تا پته ولګید نامحرم خزه ده دوباره وسترګې راوچته نو به پدې باندې پکړ کی وای شوي کنه دا اوس تا اختیار کې شو دا چې ګوره اولنې به اختیار ستاسو سترګې ولګېدې ستاسو سترګې ښکته کړي په جنت کې الله پاک ستا دپاره حوره پیدا کړل په دې سترګو ښکته کولو باندې په جنت کې دغه جنتي روان وي چې په دنیا کې د یو نامحرمه ښځې نه سترګې ښکته کړي دي نو دا ورته زما محترمو اچانک یو انار یا یو سیو د دې مخې ته راپرېوځي او په منځ باندې به داسې احادیث درته بیانوم نن خلکو احادیث نه غب شپ جوړ کړي قران نه غب شپ جوړ کړي زه ته فضایل بیانوم زستا جذبات جوړوم زستا ایمان جوړوم چې ان شاء الله العزیز په ایمان بخواري کو ان شاء الله دا نامحرم او دا حرام کرده شیزونه نه خپل ځانونه ساتو ان شاء الله ها تدې خبرې سیمواري زه اخلم بلکې زه شم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمواري اغستی دا زمواري اغستی د دې جبي اور زما محترمو د انسان د شرمګاهونو هم د زنانو هم د نارینو الله رسول فرمایي زنانه د خپل شرمګاهونو نارینه د خپل شرمګاهونو د دې ذمہواری ما ترا کی چې زه به د دې سکم حفاظت کوم او د دې جبې ذمہواری راکی چې دا به الټ پلټ نه استعمالوم دا خبرې ډیر ګنده ځایونو نه راوځي دماغ الله پاک د صفایي د پاره په دې کوپړې کې الله تعالی دماغ اچولې دي هر خبره د کولو نوي هر خبره د کولو نوی په ایمانو هم د دې خبرونو فسادات خوري کنه خوري دا جنگ جګړې د دې خبرونو خوري کنه خوري دا دوه جګړه دای شي یو متوي غول مخره بل متوي بلار مې په منځ کې راغو خبره د غول مخري کنه بس که خوري ولا خبري ان خطي زتني ولي حسدني ولي بغض زمون کورونه چې برباد شو زنانه زت کوي نارینه مو سره زت شروع کی الله رسول بدترین انسان دته ویل دي کنجوس انسان زما محترمو ډیر سپک الفاظ په احادیثو کې دغه انسان ته استعمال شوی چې کوم انسان خزه سپکي خزه ذلیل کوي خزه زما محترم په مخ باندې وایي موږ پښتانه دا ټولې مسلې مال راځي ځکه دې ټاپک باندې موږ غږیږو موږ په سوشل میډیا ټولې دنیا ته چې الله رب العزت زموږ نه خیر خو نو زما محترمو بهترین اخلاق الله رسول هغه چاته ویلي چې د چا په خپل کور کې اخلاق خي د چا په خپل کور کې نو نارینه هم عزت کوي او زنانه هم عزت کوي نو بیا څه شي په اور باندې پټرول اړول شي په اور باندې نو دا اور سکیږي بټکاویږي نورم تیزی کنه تیزی نو الله رسول فرمایي چې د انسان په دې جسم کې د غوښې و ټوکړه دا کچرته دا صحیح شو ټول بدن څه شي د سترګو کتل څه شي د غوږونو اوریدل د خولې ویل د خپو تلل د دماغ سوچ ټول صحیح شي او کدا د غوښې ټوکړه غلطه شو فاسده شو خراب شو مردار شو د انسان کتلم خراب شي ډیر خلک داسې دي کنه یاره مولوی صاحب
زه چې کوم دی ګناه کول نه غواړم رانه وشي، زه غلط فلمونه ډرامې ګانې بجانې اورېدل نه غواړم رانه وشي، زه چې کوم دی ډېرې خپلې سترګې رکاو کوم خو په بازار کې په چوک کې په لاره کوڅه کې زما سترګې حرامو طرف ته اوچتې. زما محترمو دا انسان دی ویریږي، دا انسان دی ویریږي چې زما نه الله خفه دی، زما نه الله سره زما په خبرو پوهېږي، زما نه الله ناراضه دی، ځکه زما سترګې غلط قتل کوي، غلط اوریدل کوي، غلط ویل کوي، غلط طرف ته تلل کوي. الله خفه دی او چې الله راضي شو نو بیا به ته څه رالې؟ قرآن به رالې. چې الله راضي شو ته به بیا جومات کې خوشحالي، چې کله الله راضي شو عالم بیان کوي، قرآن حدیث بیانوي، ته به بیا خوشحاله ناستې، روح به دې داسې ټوپونه وي، خوشحالۍ د لاسه په ایمان وایي. زه ځانم یادوم، تاسو نه یادوم ځان له ځانم داسې موږ جومات کې تنګي وو که نه، جومات کې تنګي وو که نه، قرآن چې کولاو کو تنګي وو که نه، ګپ به نه لګو، رښتیا وایې بریتا دا سیده که نه ده. ایمان کې کمزوري ده، روح بیمار دی حاجي صاحب. نو دا روح دا اصل چیز دی او دا په قبر کې اصل کار تعالی روح درکوي. دا به ټیټ وي، زما محترم صحتمند وي، دا طاقت کی، دا پاور کی. نو چې کوم عذابونه د الله د طرف نه پتا راځي حمله کوي، دغه روح به تا بچ کوي. تا خوراک ور او که خوراک دې نه ورکړی بس یو سیټ ته به ولاړې، تا ته وایي بس ته مل شه، بس ته پیښه او کار دې پیښه پښې. تا خو په دنیا کې جیمونه کول، جیمونه دې کول، داسې داسې روان وي، داسې داسې. ایمان کمزور روح کمزور یو. په یو بازار بل بازار کې روان دی، نامحرمه زنانه مخې ته راغله. الله وایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. څه کوي؟ نامحرمه سړی مخې ته راغله، نامحرمه ښځه مخې ته راغله، خپل نظرونه. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. الله زنانو ته خطاب کوي، نارینو ته خطاب کوي. نامحرمه سړی زنانو واوري مخې ته راغله، وی ډون سړی دې مخې ته راغله که نه، د ډون سړي نه به هم سترګې ښکته کې. الله رسول بیبیانې تپوس کوي عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه متعلق چې دا خو نابینا دی، خو موږ نه ویني. وایي که تاسو نه وینئ تاسو خو یې وینئ، که تاسو خو نه وینئ تاسو یې خو وینئ. نو زنانه واوري، تاسو کومه سودا مودا کوئ که نه، نو چې ګاډي والا نه کوي، په بازار کې کوي، دکاندار نه کوي، کپړې اخلئ، میک اپ سامانونه اخلئ، نور داسې سبزي وغیره، نو یاد ساتئ سترګې به ښکته ساتئ، سترګې به ښکته ساتئ. دلته به د الله حکم ژوندی کېږي، ستاسو په کورونو کې به خوشحالۍ نه راځي. نو د انار په منځ مات شي، داسې انتخاب سے به ورته داسې ګوري چې هلکه داسې حساب منځ کې به هوره راوځي، هوره ته خو د دنیا په شګفته باندې مینې که نه، د دې شګفتې د لاسه تا نه مونځ پاتې او سیروزین هم چېرته لا نړي پوه شوې. او د هورې طلبګارې چېرې هورې میلاوي شي، نو انشاءالله هورې به الله راکوي، خو د هورو دپاره څه کول هم پکار دي. د الله دیدار به انشاءالله کوو، خو د هغې دپاره به څه کول هم پکار دي.